هندستاني پیغله چې دا غیر نوم انجو دی د ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج عدالت لاړه الته کې باقاعده کورټ میریج وکړو او په عدالت کې دا بیان ورکړو چې یاره په خپل مرزي باندې اول مسلمانېږم کلمه وی بیا د انجونم فاطمه کې خودو او دا غیر وروسته د دوانو باقاعده کورټ میریج شو. السلام علیکم، زه خورشید علي او تاسو ګورئ سوات نیوز. یو نه خبر د سره شریکو، یو عام خبر چې د پرون نه پرایسته په ملکن ډیویژن کې د هغې ډېر زیات خورېږي او خلک ډېر زیات ځان خبري او په سوشل میډیا ډېر وایرل هم روان دی. هغه د انډیا چې کومه د دهلي سره تعلق لري انجو نامي جنۍ چې هغه پاکستان ته ډېر بالا ته راغلي وه او نن باقاعده د هغوی په ډېر چې کوم کوټ دی ضلعي کچهري دی په هغې کې د هغوی نکاح شوی دی. په هغه نکاح کې مختلف خلک موجود او باقاعده د نصر الله نامي چې کوم هلک و د چا سره چې دوی په فیسبوک باندې او دوستي وه د هغې سره نکاح شوی دی. 10 تولې مهر په دې کې لیکلی شوی دی. کله چې نکاح کېدو نو تپوس ترې وشو چې د دې مهر به څه نو هغه 10 تولې د هغې مهر ایښودی شوی دی. دا وخت را سره د ملاکن ډیویژن د جیو نیوز بیورو چیف او سینیر تجزیه نگار محبوب علي یوسفزی صاحب موجود دی. دا هغه نه به په دې هکله پوښتنې کوو. محبوب صاحب پروګرام کې ورته هر کله وایو څه تفصیلات د سره دي د دې سټورۍ حوالې سره چې نن د انډیا نه چې کومه 35 ساله انجو نامي جنۍ راغلې ده هغه نن نکاح شوی دی او اسلام هم قبول کړی دی. تاسو په دې څه نظر لرئ؟ خو خانه داسې ده چې په 22 جولای باندې د هندوستان د دهلی ښار نه یو هندوستاني جنۍ یو هندوستاني پیغله چې د هغې نوم انجو دی هغه پاکستان ته د خپل یو ملګري پسې راغله نصر الله چې د هغه تعلق د دیربالا سره دی. د دوانو دوستي په سوشل میډیا په پاڼه جوړ شوې وه او بیا دغه جنۍ د پاکستان ویزه ولګوله او دغه شانتي په 22 جولای باندې د واګا بارډر په لار باندې پاکستان ته راغله. نصر الله چې کوم دین هغه په پنډۍ ته ورالو دوانو ته ملاقات شو دا غي نه پس د دوانو چې کوم دینو دیربالا کې یو کړه د کلشو ورته وي هغه ته راغله. نن چې دغه درې مورز دا پرون دغه جنۍ د سټیټمنټ راغله او دا دغه بیان راغله او چې یاره خپل مرزي پاکستان ته راغله. ما په خصوصي توګه هغه ذکر وکړو د دیربالا چې دا ډیره خسته سیمه ده د دې خلک ډېر خلک ته او زه دلته ډیره زیاته خوشاله یم په خپل مرزي باندې راغله. ما نن لږ ساعت مخکې دا دوانه چې کوم دي نو د ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج عدالت تلاړه الته کې باقاعده کورټ میریج وکړو او په عدالت کې دا بیان ورکړو چې یاره په خپل مرزي باندې اول مسلمانېږم کلمه وی بیا د انجونم فاطمه کې خودو او دا غیر وروسته د دوانو باقاعده کورټ میریج شو. دا غیر پس پولیس چې کوم دنو دا دوانه په خپل کسټډي کې د الکس چې کوم کور د پکلشو کې الته کې دوانه ورسول. دا راته وایي چې د دوی د مہر متعلق څه تفصيلات راغلي دي او بل دا وایي چې دا الریډي واده شوی جنۍ ده نو دا خو د دوی طلاق نه دی شوی نو دوی څنګه واده وکړو؟ اولنې خبره خو دا ده چې دا جنۍ د هغې د بیان مطابق چونکې دا د دې تعلق د عیسائی مذهب سره دی او دې جنۍ دا بیان ورکړو چې زما واده شوی دی زما بچي هم دي خو زه د خپل خاوند سره چونکې زما د طلاق خبره روانه وه یا طلاق شوی دی د هغې نه پس د پاکستان ته رالم د نصر الله سره زما دوستي شوې ده او د دغه واقعي نه پس چې کوم دی نو بیا زه نکاح وکړم مطلب دا چې مسلمان شوم او بیا مې نکاح وکړه. صحیح. دا راته وایي دوی د خو د یو میاشتې ویزه لګېدلې ده نو دوی به بیا واپس ځي بیا به پرماننټ راځي لیږي به لیګل دغه ډاکومنټ څنګه دوی کوي؟ ګورې چې دا خو ډېر یو مهم سوال دی. اصل کې اولاني خبره خو دا ده چې د دې زنانه سره د یوې میاشتې یعنې د 21 اګست پورې د پاکستان اجازه یا د پاکستان ویزه ورسره ده. خو د هغې نه پس د جنۍ سره دا اختیار شته دی چې دا باقاعده پاکستان وزارت داخله ته او هغې د دې په ویزه کې ایکسټنشن ورکړي هر حال واپس خو خامخا ځي خو ویزه به لګوي بیا پاکستان ته راځي. ټیک شو سر، ډېره مننه د معلومات راکولو.